وعلیکم السلام ورحمت الله. محترمه که د څاروي 2 کاله وشي نو غاښونه لره اعتبار نشته، بس بیا په دغې باندې قرباني کېږي. چې کله د غاښونه د 2 کالیزه چې کله برابر شي د غاښونه وغورځوي بیا پرې هم قرباني دا کېږي. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمت الله. محترمه تقریبا دا 54,000 روپۍ ده، د 250 د سپینو زرو دا قیمت دی. دومره پیسې که د چا سره وي د قرض نه علاوه نو په هغه باندې یا مالی تجارت وي یا د کور کې ضرورت نه سیوا سامان وي نو بیا په قرباني کول واجب دي. وعلیکم السلام ورحمت الله. محترمه په قرباني یا عام څاروي کې یو بهیدونکې وینه حرامه ده، دویم چې کوم دی شرمګاه دا د ځناور دا حرامه وي دواړه. ورپسې خصیتین چې کوم انډې وي د ځناور د نر څاروي نو هغه چې کوم دی هم حرامې دي. هغه دود چې کوم دی دا ورته ویلی شي مستقل یو څیز نه وي، خو دا اکثر په د څاروي په دې بدن کې داسې د دې وینې نه یو غوټۍ شان جوړه شي نو دغه هم حرامه وي. مثانه د میچیازو چې کومه پکړۍ وي هغه هم حرامه وي. تریخې چې کوم دی دا هم حرام وي. او اله د تناسل چې کوم دی دا ذکر د نر څاروي دا هم حرام وي. دغه شان که یو سړی د خپلې بچو ته ووایي چې د طلاقي بچیانو په دې سره طلاقه دا نه واقع کېږي، خو دغه شان الفاظ ویلو نه د احتراز کول پکار دي. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمت الله. محترمه په دې شرط باندې پیسې ورکول دغه نه قرباني نه صحیح کېږي، ځکه چې کم از کم قربانۍ کې د یو چلې یا د یو ګړي قیمت ورکول د لازمي دي. نو د دې دویم صورت دغه شان کېدلی شي چې دا یو کس دی له پیسې ورکړي چې هم دا پیسې ته واخله او بغیر د څه شرطه چې کوم دی ته پرې ځان د څاروي واخله بس دا ستا شوي، دا د هغه له ورکړي او بیا چې کله دا شرط دې پکې نه لګوي بیا چې کله قرباني وشي نو دا بل د ښه سړیتوب مظاهره دا وکړي چې دلته پکې پیسې ورکړي دي نو دا دې له پکې خیر دی نیمه ورکړي، خو شرطونه یې که پکې کېښودل چې دا هم پیسې والا ما یو کې نیمه راکړې نو دا بالکل جایز نه ده. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمت الله. محترمه یو خو چې د ذوالحجې میاشت شروع شي نو په دې کې دا فضایل د روژو شته دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا د اختره پورې کمې د دې نه مخکې کمې 9 ورځې وي. په دې کې روژه نیول دا هره روژه چې کوم دی دا د 1 کال ثواب لري. دویم دا چې په دې کې هر عمل چې کوم دی هغه الله جل شانه ته دا ډېر محبوب دی د نورو ورځو په مقابله کې. او بیا د عرفې ورځ هم په دې کې ده نو د عرفې د ورځې روژې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې زما امید دا ده چې الله تعالی ورته د 1 کال مخکني او وروستني ګناهونه دا معاف کړي. او بل چې دا روژه څوک ونیسي نو الله تعالی ولې چې کوم دی په د 1000 روژو دا ثواب ورکوي. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. د دې کس سره که نوري پیسې د سرو نه علاوه اضافي پیسې یا د ضرورت نه زیات څه سامان تجارت ځمکه وغیره دا ورسره او د دغې قرض منها کولو نه بعد د هغه سره د نصاب په قدر باندې پیسې نه پاتې کېږي. مثال په طور 60,000 روپۍ چې ترې منها شي نو د هغه سره څه پاتې کېږي نه، نو په دې صورت کې په ده باندې بیا قرباني نشته. او که بالفرض 60,000 روپۍ منها کولو نه بعد د ده سره دومره رقم پاتې کېږي چې هغه نصاب ته رسي، مثال په طور 1,00,000 روپۍ یا 80,000 داسې پیسې ورسره پاتې کېږي نو بیا په ده باندې قرباني لازم ده. وعلیکم السلام. د خپل وروڼو سره قرباني کولی شي، څه حرج پکې نشته. وعلیکم السلام. چې کوم سړی قرباني کوي د هغه دپاره مستحب دا دي چې یخته او نوکونه وغیره دې نه کټ کوي، او چې کوم سړی قرباني نه کوي که هغه هم په دې نیت باندې چې زه هم په دغې مستحب باندې عمل وکړم او په دې نیت یې نه کټ کوي نو انشاءالله هغه ته به هم ثواب میلوي. وعلیکم السلام. جی د 2 تولې سره او که څه پیسې ورسره وي او قرض ته منها کې دغه 1,86,000 یا څومره پیسې چې پاتې کېږي نو دا نصاب ته رسي، ځکه چې د چاندۍ په حساب سره نن سبا د نننۍ ورځ په حساب سره چې کوم نصاب دی هغه تقریبا د 74-73 روپو نه 74,000 روپو پورې دی نو په ده باندې بیا قرباني لازم ده. وعلیکم السلام. چې اصل لکۍ که یخته پورې نه نو خیر دی، خو که اصل لکۍ چې د ماته شوي یا د 3مې حصې نه زیاته کټ شوي 3مه حصه یا د 3مې حصې نه زیاته نو بیا په قرباني نه کېږي.